لیلۃ القدر کله دی په اخیری لسو شپو کې یوه شپه ده بعض روایاتو کې راځي چې دا 21مه شپه ده بالکل د بخاري شریف حدیث 21مه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بخاری شریف کې راځي چې ما خوب ولید لیلۃ القدر را تعالی په خوب کې وښود او ما چې سجده ولګوله نو ما په خټه کې او په اوبو کې سجده ولګوله په خوب مې ولید لیلۃ القدر را تعالی په خوب کې وښوله او چې ما سجده ولګوله نو سجده مې په اوبو او په خټه کې لګولې ده نو صحابه وای جمعات باندې بره خټه نه وه اسې چتو د سانګو سفر کې ورته ویل کېږي نو په 28مه باندې خدای باران وکړ 28مه شپه وای مونږ چې سار د حضور پاک مبارک مخ ته وکتل نو په تندي باندې او په پوزه مبارکه باندې د اوبو د خټې نښې پرتې وې ځکه لاندې جومات خټه شوی نو په هغې کې سجده کړې وه نو د هغې نه معلوموي چې دا 28مه شپه ده دا خبره باندې ته خلاصه کړم چې دا کوم اعتکاف ته کښېني چې هغې یې ووړو او بعضې علما وي 23مه لکه حضور پاک مبارک یو ځل تپوس وکړو وی نن څه ورځ ده د رمضان 6مه ده وی نن 22مه ده بیخه بېګاله لیلۃ القدر څوک 23مه یاد او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې ما وختي راته ذکر وکړ هغه وایي وی د شپو دومه او ما ته چا وایي چې پاسه لیلۃ القدر شپه ده وایي چې پاسېدم راویښ شوم نو یې حضور پاک مبارک په مانځه باندې ولاړ او ډېر په خشوع خضوع باندې لمونځ کو وایي دا 23مه شپه او څوک وایي نه دا 20مه زیات علما وایي چې دا 20مه شپه ده د هغوی دپاره هم دلایل شته هدایت ته د دې لیلۃ القدر د دې صورت نه مغی معلومه وی لیلۃ القدر لفظ چې دی وی دا پکې 3 ځله راغلی دی او یې حرفونه یې 9 دي 9 له چې 3 کې ضرب ورکړي 27 جوړېږي او دې کې راځي هي حتی مطلع الفجر وی دا هي ردي 20مه کلمه ده بهر کې دا د علماو اقوال دي زه راته دا وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راووته 2 صحابه کرام په جومات کې یو بل سره په باسو او چې راووت نو صحابه ته وفرمایل وی ما ته خدای پاک لیلۃ القدر وښوله وی راووتم لاخبرکم چې تاسو له خبر درکم خو یې فلان کې او فلان کې یو بل سره په جګړه نو زمانه خدای یې راکړه ګوره جومات کې جنګ او باس کول او یو بل سره جګړې کول دونه په الله خفه کېږي وی خدای رانه یې راکړه یاره وی دا یېرېدل بدله بهتري انشاءالله ولګي نو علما لیکي اقوال ګورې پکې ډېر دي چې دا دایره ده دایره سمانه الله اصل کې لیلۃ القدر خو هغه شپې ته وایي چې الله پکې د لوح محفوظ د قرآن شریف د وړومبي اسمان ته نازل کړی لیکن دا برکت خدای پاک کله 20مه له ورکوي په یو رمضان کې 20مه له ورکوي د حضور پاک زمانه کې هم داسې بل رمضان کې 20مه له ورکوي بلکې 30مه له ورکوي بلکې 40مه له ورکوي بلکې 50مه له ورکوي بلکې 20مه له ورکوي بلکې 20مه له بلکې 30مه له بلکې یو کم 10مه رمضان کې خدای پاک اړې را نو دې کې حکمت څه شو حکمت دا چې لس شپې څوک عبادتو کې په دې نیت چې دا به لیلۃ القدر شپې نو د لسو د لیلۃ القدر د شپو ثواب به وله خدای پاک ورکړي که معلومه وه خو بیا به خلکو هغه یوه شپه عبادت کوي بل دعا پکې قبلېږي رسول الله مبارک فرمایي یو ټیم دی پکې چې هغې کې انسان دعا وغواړي رب العالمین یې دعا قبلوي نو عائشې صدیقې تپوس وکړه رضی الله تعالی عنها وایي که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو د الله رسوله زه به څه وایم وی داسې ووایه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا الله ته عفو کوونکې او عفو دې خوښه ده الله ما ته عفو نو تاسو دغه دعا کوئ که نه یو ټیم به پکې راشي یا الله ته بخونکې بخنه دې خوښ هم ده چې مخلوق وبخې یا الله ما معاف غلطي معاف کوونکې او غلطي معاف کول دې خوښ هم دي یا الله ما معاف کا ذکر پکې کوئ تلاوت پکې کوئ په ذکر الله ډېر زیات خوشحالېږي اسیم رمضان کې ځان د تسبیح والے مهرباني وکړئ هغه تسبیح اړوئ لا اله الا الله پې وایئ درود شریف پې وایئ
یو سړی دکاندار دی دکان کې ناست نو اسې ناست دی کنه نو ذکر ولې نه کوي یو سړی زمیندار دی او دی اسې په پوله ناست دی او فصل ته ګوري نو ذکر ولې نه کوي یو سړی ډیوټي کې دی او کار نه فارغ یې ډیوټي کې ډیوټي مخ کې دا فرض ده اسې نه چې هلته ته سړی ولاړ او ته قلم پرې دی او خپل ذکر کوي نه دا مستحب دی او هغه پردی ذمہ داری دی باندې فرض ده فرض واجب ده خو که ته اوسګار یو څه کار دی نو تسبیح کې لاس کې واغېسته والله دې یاد لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او درود شریف دې په وي نو الله دې خوشاله کړي د ټولو نه لویه خبره ده چې موږ خپل رب خوشاله کړو الله خوشاله ول پکار چې الله دې خوشاله کړي قسم په خدای ارسل الله زره د قسمونه د تخور خبره چې به حضور پاک مضبوطول نو قسم به وتر غوړ حالانکه د صحابه خو په یقینو الله نه دی خوړل الله خبره خو مو یقیني ده دا دې د پاره ویم چې تاسو پوره یقین راشي هر سچا سره دی الله سره خزانه چا سره دی وای الله سره نو چې الله خپش رښتیا وای خزانه بدر کی نه بدر کوي او چې خوشاله شي چې سغواړي خدای پاک بدر کوي الله خوشاله کوي الله وین انزلنا فی ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر یو ځل حضور پاک فرمایل بنی اسرائیل کې اوسلو کې زر میاشتې د شپې عبادتونه کړي زر میاشتې روزي نیولې زر میاشتې جهاد کړی دی صحابه وی الله رسوله دا غي خمرونه ډیر زمون خمرونه کم دي نابالغ والے تلری کا بوډا والے عبادت سکم کولی شي نو دا آیت سورت خدای پاک نازل کو چې ليله القدر یو شپه عبادت ته او یو شپه د زرو میاشتو د عبادت نه ثواب زیات دی برابر من خیر من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فرشتي راكوزيگی رحمت فرشتي جبريل عليه السلام بذات خود راكوزيگی او پنیکانو خلق سلامونه چي په دغه شپه باندې الله د اولیاء درجیل چته په دغه شپه باندې الله عیسی علیه السلام اسمان ته خېجولې دا ډېره برکتي میاشت ده ډېر برکتي شپه ده قرآن پکې نازل دی نو دا لږ شپې تاسو چې زما څومره مقتدیان یې شاګردان دوستان او یا زما واس څومره مسافر اوري بار ملک یا په بید اندرون ملک ټولو ته زما دا درخواست دی چې رمضان کې الله یاد کې ذکر وکړي درود شریف وایي او دا لږ شپې خامخا رونه کې الله تا دروازه خوبونه وکړي خیر دې کده شپې پړومبه حصہ کې لګود کېږي ودشه او بیا اخر شپه کې پاسه تهجد وکړي الله ته وجاړي الکه موږ محتاج یو کنه یو رښتیا وای او زمون حاجت بغیر د خدای پاک نه بل څوک پوره کولی شي نه نو دونه خو زمون یقین چې محتاج یو او بيد الله نه بل څوک پوره کول هم نشي نو مهرباني وکړي اخره وخت کې پېشمنی لګ مخ کې پاسه او تهجد وکړي الله ته وجاړي الله نه وغواړي ذکرون